بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر امیر محمد، اسسټنټ پروفیسر چلډرن یونټ لیډ ریډینګ هاسپټل. نن بیا یو ډیره اهمه موضوع ده او ډیره عامه ده، هغه باندې موږ بیا نن ډسکشن کوو. هغه زیاتره د خلکو دا خواهش دی چې په دې ډسکشن وشي. کوم ماشومان چې د شپې متیازې کوي لکه ځان باندې د هغه عمر نه پس چې په کار دا دی چې هغه متیازې ونه کړي، او لکه زیاتره 15-16 کال عمر کې یا د دې نه زیات ماشومان موږ ته دواړه جینکې هلکان مور پلار راولي چې یاره دا د شپې متیازې کوي او سهار ټایم کې چې پاسي بیا خفه وي، اکثر سکول له نه ځي د خفګان د وجې نه، یا سکول د چې ځي نو داسې ماشومان نه بعضې وخت کې بوی هم ځي، نو هغې د وجې نه بیا دې ته زیاتره د پریشانۍ د وجې نه دا سکول هم پرېږدي، سکول هم نه وایي، کور کې هم چا سره داسې کولاو خبرې نه کوي، لکه یو قسم داسې شرمندګي ورته محسوسېږي. نو لومبی نمبر خبره خو دا ده چې لکه دا داسې غټه بیماري نه ده، زیاتر دا هغه ماشومانو کې کېږي د چا چې د شپې خوب ډسټرب وي، زیاتر لکه صحیح خوب ورته نه ورځي، خوب کې ډسټرب وي، ټي وي یا موبایل یا لیپټاپ یا داسې څیزونه استعمالوي، د هغې د وجې نه خوب صحیح نه کوي، هغه ماشومانو کې کېږي. دویم نمبر دا په بیهیویر ډسارډر دی، چایلډ سایکیټري کې راځي دا مسله، نو ډېر غټ ټسټونه هم دی کې نه کول پرېوځي. بعضې ماشومان موږ ته راځي چې هغوی وایي چې دا د پیدایش نه اړو د شپې د اوچه شپه تېره کړې نه ده، دې ته موږ پرایمري وایو چې دا لومبی د پیدایش نه دی. بعضې ماشومان څه خاص عمر پورې ټیک وي، د شپې لکه څه مسله ورته نه متیازې ته نه ځي، خو یو ایج داسې راشي چې هغې باندې هغه متیازې شروع کړي، دې ته موږ سیکنډري وایو. نو په دې ماشومانو کې موږ څه بنیادي ټسټونه کوو چې یاره څه د بیمارۍ د وجې نه، داسې تقریبا 5-10% ماشومانو کې د بیمارۍ د وجې نه کېدی شي، متیازو انفیکشن کېدی شي، متیازو نلۍ کې بندیز کېدی شي، شوګر کېدی شي، بل یو بیماری ده هغې ته موږ ډایبټیز انسیپیډس وایو، هغه کېدی شي. خو دا ډېر کمو ماشومانو کې وي، زیاتره ماشومانو کې دا ټول ټسټونه نارمل راشي چې موږ د متیازو ټسټ وکړو، د شوګر ورته وکړو، الټراساونډ ورته وکړو، او خبره هم هغه ته راشي چې ماشوم بیهیویر چینج کول. نمبر 1 سافټ ډرنکس د زیاتره د شپې وده کېدو نه مخکې دا چې څومره کم شي نو دونه به ښه وي. او دویم نمبر طریقه هغه ماشوم ډبل بلیډر ایمټینګ ورته وایي، لکه ماشوم چې یو ځل اوده نه وي تاسو یې واشروم ته بوځئ او بیا چې اوده شي هغې نه پسې راپاڅوه بیا باتروم ته بوځه، دې سره د هغه کې بیهیویر چینجز راشي. دریم نمبر سهار ټایم کې ماشوم که چېرې یو شپه لونده تېره هم کا نو هغې باندې هغه ته غوسه نه دي پکار، هغه ته نیګیټیو اټیچوډ نه دی پکار، هغه دې یرې نه ټوله ورځ په دې یره کې وي چې یاره دا زما نه شپې بیا ونیشي نه چې سبا بیا به زه غوسې وخورم یا والټه کول، دا څیزونه چې دي دا غلطه خبره ده. بعضې ماشومانو دپاره موږ چاټ ورته جوړوو چې دا شپه وچوه، دا ستا لونده تېره شوه، دا 2 شپې ستا وچې شوې، ریوارډ میتھډ ورته جوړ کړو چې هغوی ته موږ سهار څه داسې انعام ورکوو چې یاره دا شپه دې وچه تېره، دې ته پازیټیو اټیچوډ وایي چې ته ماشوم داسې طریقې سره دا کړي چې هغه وایي چې یاره که دا را روانه شپه هم زما وچه تېره شوه نو زه به بل انعام اخلم. هغه انعام سم کېدی شي، ټاپي هم کېدی شي، پن هم کېدی شي، څه بک هم کېدی شي، کاپي هم کېدی شي، ډایري هم کېدی شي، خو هغې سره ماشوم پازیټیو ری انفورسمنټ کېږي. دا د دې نه علاوه چې دی مختلف ماډرن دا کې وایبریټرز استعمالیږي چې هغه ماشوم ته واچوي، او چې څنګه هغه لومبی احساس کې متیازې وکړي هغه وایبریټر سینس کړي او دله یو بنګ ناري شي، لکه اواز وشي او دې راپاسولی شي، لکه سړی کې ماشوم یا سوکوړه کوي نو دې چې څنګه راپاسي نو بس به مکمل متیازو تلو نه بچ شي. نو دا طریقې دي، دا بغیر د دوايا نه دا طریقې زیاتره ماشومان هم دې طریقو سره ښه شي چې ته د شپې هغه ریګولر باتروم ته بوځې 2 ځله، سافټ ډرنکس پې بند کړې لکه دا شربتونه، پیپسیان، د دې نه علاوه دا چای وغیره د شپې، او د دې نه علاوه پازیټیو ری انفورسمنټ چې هغه ته انعام طریقه کې دی، په ځای دې چې سهار ورته ته غوسې کې او یا هغه زورې، نو د دې نه دا طریقې زیاتره ماشومانو کې موږ دې سره کامیاب شو. ډېر کمو ماشومانو کې د دوايانو ضرورت وي او هغه دوايانو سره ریکرنس ریټ هم شته،
لکه ریکرنس مطلب چې دا دوايي بند کړي بیا مرته شروع کېدی شي آی کې مونږه مختلفې دوايان استعمالو هغه نمونه خو ضروری نه دي خو هغه کې مونږه استعمال کو او بغیر د دې دغه نه استعمال کو دا کمی خبره ما اوکې نو زیات تر هغه کې چې کله مونږ دوايي بند کو دوايي څنګه ودرېږي څه هفته 2 هفتې پس بیا غیر راشي چې هغه خو بیا دغه امتیاز والا کار شو مطلب دا شروع شو تکلیف شروع شو ورته بیماری پکې په ډیرو کم ماشومانو کې ډایګنوز کیږي بعضي ماشومانو کې د امتیازو انفیکشن راشي انفیکشن ولا موږ ټریټ کو ټیک شي که څه د یورالوجي والا ګردو سره تړلې څه خبره هغه ته ریفر کو هغه علاج ولو کو که د شوګر والا خدا بیماری په ډیرو کم ماشومانو کې راځي ځکه موږ په دغه په فرست وزټ باندې دا ټول انویسټیګیشن دی ته وکړو چې نه پکې بیا ورته وایو چې یاره دا خبرې دي غټه بیماری نه ده او ماشوم ته حوصله ورکول پکار دي تسلی ورکول پکار دي زیاتره ماشومان دلته راشي یا ډیپریسي دي وجنه زیاتره پور کې مو سره نیگیټیو اټیچود وي خلک ورته خبرې کوي اکثر نورونه خويندې ورپسې خاندي نو دا سيزونه وایټ کول پکار دي ځکه چې دا د سره د ماشوم په علاج کې فرق راځي نه پوره نه حقيقي نو دا پیغام مونږ دې باره کې ورکو کامن بیماری ده او ډېرې غټي خبرې په دې باندې نشته چې کوم مونږ وي همدغه خبرې دي او کدا تاسو فالو کوئ نو ان شاء الله ماشومان مو باندې تکلیف نه راشي